بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو اورئ ریډیو وطن او د دې وخت پروګرام اسلامي دنیا سره زه ستاسو کوربه عمران ناصر یم. دې پروګرام کې یعنې اسلامي دنیا کې مونږ تاسو ته راوړو د اسلامي ممالکو هغه تاریخ، کم تاریخ چې د خاص کر هغه اسلامي ممالک چې کم خاص کر زمونږ د اسلام سره د هغې تړاو دی، د هغې د تاریخ تړاو دی. د دې نه مخکې مونږ د فلسطین تاریخ ستاسو سره شریک کړی و. د هغې نه بعد مونږ د سیریا کم چې شام دی، د شام پوره هسټري او د هغې چې کم هسټري دا تاریخ دی هغه هم مونږ ستاسو سره شریک کړو. نننی پروګرام کې مونږ تاسو له به راوړو د یمن تاریخ. یمن هم د اسلامي تاریخ چې کله مونږ سټډي کوو نو د یمن ته هم په هغې کې ډېر زیات اهمیت حاصل دی. نو دغه د یمن تاریخ به نن ستاسو غوږونو ته، ستاسو سماعتونو ته در رسو. د روژې په میاشت کې زمونږ د ریډیو وطن دغه هڅه ده، دغه کوشش دی. زمونږ خو ټول پروګرامونه د روژې په میاشت کې دغه مونږ ډیزاین کړي دي، اسلامي پروګرامونه دي. سحر د مفتی صاحب پروګرام وي، د هغې نه بعد بیا زمونږ د ټوله ورځ کې مختلف پروګرامونه او هغه ټول هغه د سیرت نبی صلی الله علیه وسلم، د دې نه علاوه اسلامي نړۍ ده، داسې رمضان بختور مارننګ شو وي، محفل رمضان او دې سره سره ښایسته د نیمو شپو خبرې پروګرامونه دغه ټول رمضان کې مونږ تاسو دپاره ډیزاین کړي دي. دا اوسنی پروګرام کوم چې اسلامي دنیا ده، دې کې به نن ورځ کې تاسو ته مونږ را درکو د یمن باره کې به معلومات درکو، د یمن تاریخ به ستاسو سره شریک کوو. یمن کوم ملک چې دی، دا ملک واقع چېرته دی، د دې ملک نظام څه دی، د کې کوم خلک اوسېږي، د دې تاریخ څه دی. په دې کې درې بلکې اهم واقعات دي، دغه به هم ستاسو سره شریک کوو. یو کوم واقع چې ده هغه د حضرت اویس قرني، د کوم حضرت اویس قرني تاسو به د هغې نوم اورېدلی، دغه واقع به هم د اویس قرني دغه ستاسو سره شریک کوو. دویم سورت سبا په قرآن کې هم د هغې ذکر شوی دی. ملک سبا کوم چې بلقیس وه، د دغه ملک سبا بلقیس واقع به هم ستاسو سره د پروګرام کې شریک کوو. دغه هم د پروګرام حصه ده، ځکه چې دا دواړه واقعات د یمن سره تعلق لري، نو دا به ضرور ستاسو سره شریک کوو. دې نه علاوه د حضرت سلیمان علیه السلام تخت هم څه ټایم دغه یمن چې کوم علاقه ده دغلته و، نو د دغې واقعاتو چې کوم کنیکشن دی د یو بل سره، دا ټول به هم د پروګرام حصه وي، دغه به ستاسو سره شریک کوو. یمن د براعظمي ایشیا یو ملک دی کوم چې د جزیرې عرب جنوب کې واقع دی. د دې اسلام او اهل تشیع چې کوم دي هغه په دې کې زیات تعداد په دې کې د اهل تشیع دی. یمن هغه واحد ملک دی چې کوم د جنگ نه بغیر د پیغمبر خدا نبی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم استازی لیږلی او کوم الچي لیږلی و، هغوی بغیر د څه جنګ نه د هغوی دغه نماینده مخې ته هغه تسلیم شو او دوی اسلام قبول کړی. دا د اسلام په تاریخ کې یوازینی ملک دی چې کوم بغیر د جنگ نه دوی سرنډر شوي او بغیر د جنگ نه دوی اسلام قبول کړی. دغه وخت کې د اسلام دوی چې کله قبول کړو، دوی څوک د دې نه مخکې عثمان بن عفان دوی قتل کړی و. د هغې نه بعد امام علي اسلام خلافت دعوت دوی ته ورکړو. یمن مسلمانانو په دې کې کردار څه، بیا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په وخت کې د خلکو د چا سپورټ کړی او دوی د امام حسین د دفاع دپاره هم دوی حاضر شوي. دغه ټول واقعات به د پروګرام کې ستاسو سره شریک کوو. د دین او بیا به چې کوم دی ډیټیل ته به دې راځو، خو سرسري یو سمري تاسو سره پهلا شریک کوم. دې وخت کې که موږ ګورو په یمن کې موجوده صورتحال څه دی، نو دې وخت کې یمن کې دننه خانه جنګي ده او خاص کر عرب کمکولیشن فورسز چې دي د سعودي عرب په سربراهۍ کې، دوی په یمن کې چې کوم حکومت انسټال کول غواړي هغه د خپلې خوښې حکومت انسټال کوي. او هلته چې کوم حکومت دی، دې وخت کې یو برایانام حکومت دی کوم چې د سعودي په سپورټ باندې هلته موجود دی. او د حوثي باغز چې کوم دې وخت کې یو باغیانو یو تنظیم جوړ شوی کوم چې حوثي باغیز وایي، دا د قبایل دي کوم چې غواړي په یمن کې هغوی خپل اثر رسوخ په سیاست کې دوی راشي. او سعودي عرب دا خلک ځان دپاره تھریټ ګڼي چې دا زموږ دپاره خطره ده. نو دغې خطرې نه ځان بچ کولو دپاره سعودي حکومت په 2014 کې په دغه حوثي باغیانو باندې حملې شروع کړې وې، د کوم سره چې یمن سعودي عرب ته د یو ای او د هغې باقي کوم سعودي
ملګري ممالک چې دي د هغې سپورټ هم دې ته حاصل دی. د یمن حدود اربعات که موږ راشو نو یمن یو داسې ملک دی چې کوم په شمال کې سعودي عرب واقع دی او سعودي عرب د ټول نه زیاته غټه خطره د ځان دپاره دغه ملک ګڼي، په دې کې خاص کر حوثي باغیان چې کوم دي هغه د ځان دپاره غټه خطره ګڼي. د دې په مشرق کې عمان ملک موجود دی، په جنوب کې خلیج عدن او په مغرب کې بحر احمر دا موجود دی. د دې پورا رقبه که موږ وګورو د دې ټوله رقبه د 538 مربع کیلومیټر ده. د دې اهم ښارونه د یمن دغه اهم ښارونه به هم ستاسو سره شریک کوو چې د وخت کې د یمن چې کوم ښارونه دي د دې تاریخ څه دی او دا اهم ښارونه کم دي. د یمن د ډیر زیات تاریخي او اهم ښارونه لري. په دې کې سنا چې کوم د دې موجوده دارالحکومت هم دی، دغه سنا صوبه هم ده او بیا د دې دارالحکومت دی د دې دا قدیم ترین دارالحکومت دی کم چې یو تجارتي او سیاسي مرکز هم دی ته ویل کېږي. د سند چې کوم نوم دی دا د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې دا مشهور شوی او دا نوم د هغه ټایم نه دی ته میلاو دی. مارب یو بل قدیم او مشهور شهر دی د یمن کم چې د سنا کم چې د دې دارالخلافه ده د هغې په مشرق کې دا واقع دی. سبا حکومت کم چې د ملک سبا بلقیس دارالخلافه وه کم چې قرآن کې هم د هغې ذکر شوی دی سورت سبا کې چې بلقیس کومه ملکه وه د هغې د حکومت هم دغه مارب دا د هغې دارالخلافه وه. مارب هغه د دې ذکر په قرآن کې هم شوی دی، پوره قصه به هم دغه تفصیل به هم ستاسو سره شریک کوو. دې نه علاوه ستا د یو بل د دې صوبه ده کم چې یو اهم اسلامي ښار هم دی، یو تاریخي حیثیت هم لري. په دې کې مختلف تاریخي جماعتونه او مسجدونه دا هم په دې کې واقع دي. په دا ښار د دې جماعتونو دپاره ډېر زیات مشهور دی چې د دې کم تاریخ دی دغه شان د دې نه علاوه په دې کې تاریخي عمارتونه هم موجود دي. دا ښار چې کوم دی دا په تاریخي عمارتونو باندې مشتمل دی. دا د سنا ښار کوم چې د یمن دارالحکومت دی د هغې نه دا په تقریبا په 243 کیلومیټر فاصله باندې موجود دی. بل یو اهم ښار زمارا دا یو اهم ښار دی د دې تاریخ که موږ ګورو دی کې غټې اسلامي مدارس د وجې نه دا په ټوله دنیا کې مشهور و. د دې ښار کې مختلف کورونه چې کوم جوړ دي یا مختلف بلډینګونه جوړ دي په دې باندې د تور رنګ کاڼي چې کوم دي دا په دې باندې ښایست دی تور بخلی دی. په دې ښار باندې چې کله هم تاسو تېرېږئ دا ښار تاسو ګورئ نو په دې چې څومره عمارتونه دي دا ټول تور کاڼو نه جوړ شوي دي. دغه تور کاڼی یو قسم د دغه ښار مشهور دی. د دغې وجې نه دا ښار هم د دې هر ښار د هر کور چې کوم دی هر بنګله هر مکان دا زیات ډیکوریشن چې تاسو د دې ګورئ نو دغه تور کاڼو د وجې نه دی. عدن یو بل مشهور ښار دی دا د دې عدن یو اقتصادي تجارتي مرکزونو کې هم د یمن شمارېږي. دا هم یو قدیم ترین ښار دی او سټریټیجیکلی دا د یمن ډېر اهم ښار دی. دې ته د یمن چې د ټول نه بحر هند سره قدرتي لاره هم دغه د بحر احمر طرف ته د دې اهم لارې هم د دې ښار د عدن ښار د لارې دي چې کوم بهر تجارت کوي د بهر دنیا سره نو دغه عدن کوم ښار چې دی په دې کې چې کوم بندرګاه دي په دغې په ترو باندې دوی بهر دنیا سره یمن خپل تجارت هم کوي. نور هم ډېر اهم ښارونه دي خو دې وخت کې راځو د یمن کې کم قومونه اوسیږي کم نسلونه اوسیږي. یمن خلک چې کوم دي د کې زیاتر سامي او قحطاني قومونه د کې اوسیږي. د دې تعلق د هغې سره د قحطاني عرب کم اصل عرب چې دي هغه قحطاني دي دا په یمن کې دي اوسیږي. د دې نه علاوه د دې شمالي علاقو کې کم دي دغه حوثي باغز چې کوم اوسیږي د مخکې هغه خلک چې کوم د مختلف علاقو نه هجرت دي د هندوستان نه کړی، پاکستان نه، سومالیا نه
ایتوپیا وغیرہ نه هجرت کړی دی او راغلي دي. په اقلیتو کې دغه قومونه هم په دې قبایلي علاقو کې آباد دي. د یمن معاشرتي ساخت که موږ وګورو نو یمن قبایلي نظام حاکم دی. دلته چې کوم حکومت دی زیات خلک دا د یمن دا قبایل دي، زیات خلک د دې آبادیان دا په قبایلو کې اوسېږي، ښارونو کې ډېر کم خلک اوسېږي. جدید یمن طرف ته که راځو نو جدید یمن د 20مې صدۍ د اول پورې تقریبا دا ملک چې کوم دی پوره یو واحد نظام په دې کې د ټول نه پهله د زید کوم حکومت هغه قایم شوی، بیا پوره ملک واحد نظام هم دغه. د دې نه بعد 1962 کې یعنی 1962 ټیم کې یمن کې پوجي افسرانو دغه امام محمد بدر د خلاف بغاوت وکړلو او جمهوریت نظام یې دغلته قایم کړلو. د دې نه بعد یمن کې خانه جنگي شروع شوله او دغه ټیم کې د مصر چې کوم صدر جمال عبدالناصر هغه یمن ته بیا خپل فورسز راولېږل او دغلته حالات د کنټرولولو لپاره دغه ټیم کې ډېره سخته خانه جنګي شروع شوې وه. د خانه جنګي د کنټرولولو لپاره مصر په هغه ټیم کې د عرب دنیا یو مضبوط ملک و. نو مصر جمال عبدالناصر هغه ټیم کې صدر حکم چې خپل پوجیان هغه یمن ته راولېږل او د هغې نه څه حده پورې دغلته د حالات بیا کنټرول هم شو. په 30 نومبر 1967 کې یمن په 2 حصو کې بیا تقسیم کړی شو. یو چې کوم جنوبي یمن دا جنوبي یمن او شمالي یمن کې دا تقسیم شو. د دې نه بعد د یمن تقسیم دا سلسله کافی ټایم پورې وه. په 22 مئی 1990 کې یمن یو ځل بیا یو جمهوری یمن جوړ شو. دواړه جنوبي او شمالي کوم یمن چې دوی اتحاد وکړو او جمهوری یمن په وجود کې راغله. دغه په 22 مئی 1990 کې جوړ شو. د دې نه بعد علي عبدالله صالح چې کوم په 1977 کې 78 کې تقریبا د دې نه والا تر د 1990 پورې د شمالي یمن صدر علي عبدالله صالح بیا دا کله چې په 22 مئی 1990 کې شمالي یمن او جنوبي یمن دا یوځای شو. نو دا علي عبدالله صالح چې کوم د شمالي یمن صدر دا په 1990 کې دا دوباره د اتحادي کوم یونایټډ یمن چې جوړ شو دا غي صدر دا منتخب کړی شو او دغه د 2011 پورې په دې عہده باندې موجودو. 2011 کې چې کله عرب سپرینګ والا واقعیت شروع شو په ټول عرب دنیا کې د عرب حکمرانانو خلاف احتجاجونه شروع شو. دغه سلسله په یمن کې هم شروع شو د کم د وجه نه چې علي عبدالله صالح دا معزول کړی شو. د غینه بعد یمن حکومت او د هغې د خلکو پر رضا باندې اصلاحاتو کوشش هم وشو کم چې ناکام شو. بیا یو مظاهرې شروع شوې. دغه مظاهرې یمن د حوثي کوم باغي سیدي د هغې په سرپرستۍ کې شروع شوې. 2014 کې دغه ګرمي چې کوم د احتجاجونو و دغه بالکل خپل عروج ته ورسېدله او تحریکونه مختلف تحریکونو دغلته بنیاد کېښودلی شو. دې کې القاعده هم خپل یو مضبوط ګرد د غزې جوړ کړلو. دې نه علاوه مختلف دهشتګرد تنظیم هم یمن ته راغلو. حوثي باغیز هم دغلته د یمن حکومت خلاف بغاوت شروع کړلو او دغه حوثي چې کوم دي دا ایون دارالخلافه چې کوم د یمن دا سنا د هغې سلاقي هم د دوی په قبضه کې راغللې. د اقوام متحده کې چې کوم د دوی ایلچي جمال بن عمر د هغې په نگرانۍ کې د یمن صدر او انصار الله په رهبرۍ کې په دوی په منځ کې کم انصار الله چې د یمن صدر ترمنځ مذاکرات هم وشو په 20 ستمبر 2014 کې او د موجوده بحران نه وتلو دپاره دوی هلې ځلې وکړلې. خو دغه لږ ټایم دپاره دغه مطلب ډېر پیر دغه امن چې کوم راغلی دا د لږ ټایم دپاره دغه امن دغلته قایم شو. بیا یو ځل د دې نه بعد منصور هادي چې کوم دی هغه د یمن صدر دغه وخت کې منصور هادي بیا مطلب هغه ناکامه شو. کله چې حوثي سنا ته ورسېدو نو منصور هادي دا سعودي عرب ته وتښتېده، د استعفا ورکړو، دا سعودي عرب ته لاړلو. چې سعودي عرب ته دا وتښتېدو نو په 26 مارچ 2015 باندې د جمعرات په سحر باندې سعودي عرب په یمن کوم مستعفي صدر چې منصور هادي دغه حمایت او په یمن کې د انصار الله کوم لایق خطرات چې دغه بهانه جوړ کړه چې انصار الله د یمن امن ته او سعودي عرب ته لپاره خطره ده. نو دوی په یمن باندې فضایي او سمندري د لارو حملې شروع کړلې. د سعودي عرب سره د امریکي او د هغې نور اتحادیانو په دغه ټایم کې حمایت هم په سعودي عرب چې کومې حملې دي د یمن انفراسټرکچر ته او د یمن خلکو ته ډېر زیات نقصان ورسولو. په دغه وخت کې د یمن تقریبا په
تقریبا د 800 پورې جوماتونه شهیدان شو، داسې په زرونو کورونه تباه شو، د صحت مراکز، سکولونه، یونیورسټیانې، میډیا ادارې دغه حملې په ضد کې راغلي، دغه تباه شو. دې نه علاوه انفراسټرکچر چې کوم دی د یمن دا مکمل توګه باندې د سعودي په دغه حملو کې دغه تباه شو. په دې کې 14 ایرپورټونه، 10 بندرګاه او دین علاوه پلونه، سړکونه، د بجلی کم ترسیلي نظام چې دی هغه هم، د اوبو نظام او مواصلاتي نظام چې دی هغه هم د سعودي عرب هدف او هغه هم تباه کړلو. د سعودي د دوبۍ د دین علاوه د دوبۍ او د سعودي عرب او د هغې چې نور کوم اتحادیانو دغه د حملو دا سلسله تر ډېر ټایم پورې دغه روانه ده، او تر دې مهاله سعودي عرب په وخت باندې په یمن کې په مختلف علاقو باندې حملې هم کوي. په دې کې په زرونو باندې عام شهریان چې کوم دي د یو شمیرې مطابق د 15,000 پورې تنان د سعودي عرب په حملو کې دي کې عام شهریان چې کوم دي دغه حملو ښکار شولو او د کې دغه مړه شوي او شهیدان هم شو. د یمن اهمیت څه دی؟ په دې وخت کې د یمن ملک چې کوم دی د اهمیت طرف ته راځو چې دا ملک څومره اهم دی. یمن یو پخوانی ملک دی، د کم تاریخ چې کوم دا هم ډېر زوړ تاریخ دی، او دغه ښارونه په دې کې مختلف کم ښارونه چې دي، خاص کر د مارب کم ښار چې دی دا د دنیا مشهور او قدیم ترین ښار دی. دغه ښار څنګه چې ما سټارټ کې هم ویل دغه ښار دی کم چې د ملکې سبا بلقیس دارالخلافه هم وه. د دې نه علاوه دغه دارالخلافه د یمن د بعد کې څه حکمرانان چې راله د هغوی هم دغه دارالخلافه وه. په دې کې مختلف تاریخي مارب کې پورانه په دې کې یو زوړ ډیم چې کوم دی مارب ډیم دغلته موجود دی. د کې تاریخي عمارتونه دي، ډیمونه دي. دا د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش نه تقریبا 1500 کاله مخکې دغه جوړ کړی شوي. د دې نه علاوه د حضرت سلیمان علیه السلام تخت هم دغه یمن کې موجود و. د جرمني معروف یو رایټر چې کوم دی هغه څه خطونه دې ته په لاس باندې هم راغلي چې دغه تاریخي خطونه د یمن په خاوره باندې دوی ته میلاو شوي دي. دغې نه هم د دې د تاریخ پته لګي. د انفراسټرکچر اهمیت ته که موږ وګورو نو یمن کې ډېر زیات تاریخي بلډینګونه موجود دي. دلته که د مختلف ښارونو ته چې کله تاسو لاړ شئ د یمن، اوس خو زیات د کم اټیکس چې په سعودي عرب په کم اټیکس وشو یا د حوثي باغز ټارګټ جوړ شو، زیات تاریخي ځایونه چې کوم دي هغه دغه حملو ښکار شو او په دې کې ډېر زیات تاریخي ځایونه چې کوم دي هغه تباه شوي هم دي. د یمن سرکاري مذهب دغه اسلام دی، د دې زیات خلک اکثریت دا مسلمانان دي. تقریبا 30% د زیدي شیعه دي او باقي شافعي مذهب منونکي خلک دغلته موجود دي. دین علاوه دغلته مختلف مذاهب والا په ماینارټیز کې هم موجود دي. د دین علاوه که موږ وګورو یمن کې دغه واحد ملک دی چې د کم خلک د بغیر د خونریزۍ نه بغیر د جنگ نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصي ایلچی چې کوم تلو حضرت علی کرم الله وجهه هغه چې کله دغلته ورسید نو د خلکو دغه په لاس باندې اسلام قبول کو. دین مخکې یمن کې د ایران کوم حاکم چې بازن او دغه هم پیغمبر اسلام خسرو پرویز ته کوم چې د ایران بادشاه په هغه ټیم کې هغه ته هم یو خط لیږلی او هغه هم اسلام په دغه باندې قبول کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین مخکې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه مخکې حضرت خالد بن ولید هم لیږلی یمن ته، خو دغه خلکو د هغې خبره نه ومنلې. د هغې نه بعد حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ هم یمن ته لیږلی شوی د پیغمبر اسلام په حکم باندې هغه تللی، خو دغه هم ناکام شوي د خلک دور کې مسلمانان شوي نو. د دې نه بعد چې کله علي بن ابي طالب یمن ته پیغمبر اسلام ولیږو نو د یمن خلکو همدان کومه قبیله چې وه هغې د پیغمبر اسلام دغه خط واورېدلو او کوم دعوت چې حضرت علي هغوی ته ورکړلو دغه دوی قبول کړلو. دوی ټول په یو ځل باندې دغه اسلام هم قبول کړی. بیا د دې نه علاوه د خلفای راشدین په دور کې دوی مختلف وختونو کې د څه وخت کې دوی بغاوتونه هم د یمن څخه خلکو په دغه ټایمونو کې بغاوتونه هم کړي دي. څه د مختلف کم خلفای راشدین چې دي د هغوی سره وخت په وخت د هغوی سپورټ هم کړی دی. څه خلکو په هغې کې وخت په وخت باندې د هغوی کم دور چې په هغې کې د هغوی سره اختلافات هم لرلي دي، بغاوتونه هم کړي دي. خاص کر د
حضرت علي په دور کې دوی د خلافت چې کوم شو د حضرت علي خلافت چې کله شروع شو هغه چې کله خلیفه څلورم خلیفه منتخب شو نو په دغه دور کې دوی د غزمکې زیات خلکو د حضرت علي بیعت کړی و د خلکو د امام علي باندې بیعت وکړو د دوی د کوم خلافت چې د هغې لاندې ژوند تېرولو. د دین علاوه د حضرت معاویه په دور کې کله چې هغوی پر سر فقار راغلي نو دوی په دغه ټایم کې هم څه خلکو د یمن دغه بغاوت کړی. د دین علاوه که موږ وګورو امیو دور کې بیا امیه چې کوم خاندانونه دي هغوی په دور کې عباسي دور کې وخت په وخت باندې د دې یمن خلکو دا اختلافات لرلي د حکومت سره او وخت په وخت بغاوتونه هم شوي دي. دوی د خپل خلیفه او د وخت کوم حکمرانان چې دي د هغوی حکمونه هم منلي دي. اوس به راځو د دلته یو هم خبره تاسو سره به څنګه چې ما ویل د یمن د تاریخ سره تړلي نور واقعات هم دي دغه واقعات به هم تاسو سره شریک کوو. په دې کې د ټول نه اهم واقعیت چې کوم ده کوم به چې تاسو تر غوږونو را رسېدلي هم وي دغه د اویس قرني یو واقعه ده. اویس قرني څوک و د دې دا واقعه څه ده دغه واقعه به تاسو سره شریک کوم. د یمن موجوده حالاتو ته راتلو نه مخکې دغه یو دوه درې واقعات دي چې کوم د یمن سره تړلی شوي واقعات دي نو دغه واقعات به ستاسو سره شریک کوم. خو د هغې نه مخکې زموږ سره یو ورکوټي شان کمرشل وخت شوی دی. دغه کمرشل بریک نه بعد به واپس راځو او بیا به دغه قصه مخ په وړاندې بوځو. نو دا ورکوټي شان کمرشل بریک او بیا به راځو. د وړوکي شان د مینه پس ملاویږو په وطن ریډیو 90.8 باندې. که چیرې تاسو ته د شوګر، بواسیر، بلډ پریشر، معدې د جوړونو د دردونو او زنانو ته د لیکوریا بیماری تکلیف وي نو بالکل چې فکر ونه کې. هم نن په تخبای کې د حکیم اختر ریاض سره معاینه وکړئ. حکیم اختر ریاض دانیال دواخانه، پاټک ریلوے سټیشن، شیردل ملک مارکیټ، تخبای. درابطی نمبر دے 0314 981 8464. بل پتا جمال گڑی نس دارالعلوم محلہ اڑخ پلاو. بالکل جی تاسو دغه کمرشل بریک نه بعد یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. د اویس قرني دا یو عاشق رسولو د دې واقعه خو به بار بار تاسو علماء کرامو اوریدلی وخت په وخت باندې مختلف کتابونو کې به هم دغه واقعه تاسو کتلی. خو دا د یمن د تاریخ سره تړلی واقعه ده نو دغه واقعه دلته شریک کول چې کوم دي دا هم ضروری دي. عاشق رسول حضرت اویس قرني دا چې کوم دی دا صحابي نو دا صحابي ولې نو دغه واقع کې به تاسو خپل پته ولګي دا تابعي او د دې لقب چې کوم دی اویس قرني ته دغه لقب د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک دغه تاکړو دغه اویس قرني کوم لقب چې د هغوی ته ورکړو. بیت المقدس کې اویس قرني پیدا شوی د دې نه بعد دیو یمن ته راغلو. دغه یمن کې دیو خپل ژوند تر سره کړو. د اویس قرني والد صاحب چې کوم دا چې کله هغوی پیدا شو د هغې نه فوراً بعد لږ ټیم بعد هغه وفات شو. د دیو دا یتیم د وخت نه چې کوم یتیم و د دیو مور د دیو ډېر زیات زبردست او ښه پرورش کړی. حضرت اویس قرني چې کله هم پیدا شو نو د هغې مور بیبي چې کومه وه نو هغه بیماره و. هغه د مطلب ړنده هم و، د هغې نظر هم نه و، د هغې نظر تللی نو ړنده هم وه او بیماره هم وه. د دغې نه بعد چې کوم دی حضرت اویس قرني دوی د خپل مور خدمت دپاره او د هغې د اطاعت دپاره دغه خپل یو فریضه وګڼله او په دې کې هېڅ قسم کسر هغوی پرې نه ښودلو. د مور کوم تابعداري چې وه فرمانبرداري وه د هغې خدمت و د هغې دپاره هغه بارګاه الهي ته او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ډېر زیات شوق لرو چې هغه د پیغمبر خدا نبي مصطفی صلی الله علیه وسلم خواته لاړ شي او هغې ویني. خو هغې د خپلې مور دغه خدمت چې کوم دغه هم یو اهمه فریضه ګڼله او د هغې د وجې نه هغه نه شو تللی. نو کله چې د دې دا نوم د هغې خپل نوم چې کوم دی اویس بن عامر و د ده دویم نوم عبدالله هم ویلی کېږي. د تاریخ څه کتابونو کې د دویم نوم عبدالله هم راغلی دی.
خو د حدیث کې کوم تذکره چې شوې ده په حدیث کې خاص کر چې کوم تذکره راغلی ده د حضرت اویس قرنی نو په هغې کې د نوم اویس مخې ته راغلی دی په حدیث کې د ذکر چې کلم کېږي نو د اویس په نوم باندې شوی دی د دیو د نوم تصدیق چې کوم دی دغه هم د دین علاوه دوی کونیت ابو عمرو د دین کله چې دا راغلو د حضرت عمر په دور کې دا راغلی او د مکې ته د دې پیغمبر اسلام دغه ویلی هم چې دا چې کلم راشي نو ځان دپاره خاص کر د حضرت اویس قرنی نه د ځان دپاره دعا وغواړئ. د حضرت اویس قرنی شهرت د عاشق رسول په نسبت باندې کېږي په تاریخ کې چې دا یو سچا عاشق رسول باقی د نسبتونه د اویس قرنی د دې تعلق چې کوم دی دا مختلف بنیادونه باندې راغلي دی خاص کر د هغې د مور خدمت د وجې نه هم په تاریخ په پاڼو کې د هغې ذکر کېږي. د دې نه علاوه د هغې اصل نسب چې کوم دی دا د عشق رسول سره دی. د عشق رسول د کوم خبرې چې کوم تاریخ مونږ کلم لولو نو په هغې کې دغه ذکر داسې راغلی دی. تاریخ اسلام کې علماء کرام د حضرت اویس قرنی حالات زندگی چې کله بیانوي د هغې نیکي تقوا او پرهیزګاري او هغه یو زاهده یو پرهیزګار انسان او عبادت گزار انسان او د خپل مور د خدمت سره سره به هغه مکمل خپل ژوند د پرهیزګارۍ سره تیر کړی د تقوا سره او د نیکیانو سره او زیات ټایم به هغه په ذکر کې تیرېده هغه په عبادتونو کې دغه زیات عمر کوم دی دغه تیر شوی. د دیو شمار په تابعینو کې کېږي. د دیو عهد نبوي په دور کې چې کله حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم دیدار د ډیر زیات شوق لرلو خو د خپل د مور د بیماری او د هغې چې کله بوډۍ وه ډېره زیاته په دغه وخت کې د هغې نظر هم نه لګېدو نو د دغې وجې نه د دغه ورکوټی شان سفر د یمن نه تر د سعودي عربو پورې کم لږ شان سفر و دغه سفر دی صرف او صرف د خپل مور د خدمت د وجې نه دغه ونه کړی شو. د دین کله چې حضرت اویس قرنی ذکر راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم اصحاب کرامو ته حکم کړی چې څوک هم اویس قرنی سره ملاو شي نو هغه د ځان دپاره دعا وغواړي. د څه روایتو مطابق د حضرت عمر فاروق ته خاص کر دغه حکم ملاو شي چې ای عمر کله چې اویس قرنی ستاسو سره ملاو شي نو زما سلام ورته وایه. پیغمبر اسلام حضرت عمر ته دغه وی چې کله اویس قرنی ستاسو سره ملاو شي نو زما سلام ورته وایه او بیا د ځان د مغفرت دپاره د اویس قرنی نه دعاګانې وغواړه. د اول دغه کله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو د هغې نه بعد د حضرت عمر فاروق په دور کې بیا راغلی. حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین د حضرت علی مرتضی په دور کې اویس قرنی دعا طلب کولو حکم هم دوی ته بیا ورکړی شو. د اویس قرنی د یمن نه به چې څوک هم راتلو نو حضرت عمر فاروق به هغه د اویس قرنی باره کې خامخا تپوس کولو چې څوک به د یمن نه حج له راغله یا عمرې ته راغله نو حضرت عمر فاروق به دغه هر کال به هغوی حج عمرې دپاره خاص کر دې له تلو که چېرته دې کال له اویس قرنی راشي نو په دغه خواهش باندې به هغوی تلو هغوی به بار بار دغه تپوس هم کولو چې اویس قرنی خو نه دی راغلی. د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وفات نه 10 کاله بعد حضرت اویس قرنی تلاش چې کوم دی دغه جاری او حضرت ابوبکر صدیق دور تیر شو بیا د حضرت اویس قرنی تلاش دا ونه شو. د دې نه بعد د حضرت عمر فاروق په دور کې حضرت بلال بن رباح او حضرت اویس قرنی دته د تلاش حکم ملاو شو. حضرت بلال بن رباح چې کوم دی دوی ته دغه حکم حضرت عمر فاروق ورکو چې تاسو اویس قرنی دغه تلاش کوي. حضرت بلال د دې سره ملاقات چې کوم دی دغه وشو او دیو حضرت د اویس قرنی چې کوم دی دیو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره د دیو بیا هغوی ملاقات هم وکړلو. د دې نه علاوه د دیو د حضرت سیدنا علی مرتضی سره هم ملاقات بیا شو. حضرت عمر فاروق فرمایي چې ای اویس تاسو رسول کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ولې نه وکړی؟ هغوی جواب ورکړو. اویس قرنی فرمایي چې 2 حضراتو زیارت چې کوم دی هغه دیو کول غوښته. یو د حضرت عمر فاروق د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم هغوی ونه کړلی شو. په دغه جواب باندې لږ ټایم اویس قرنی خاموش هم پاتې شولو. بیا چې سوال وشو چې جنګ دغه دویم ځل باندې بیا هم دیو دغه سوال وکړو.
دیو بیا سوال وکړو د حضرت عمر فاروق نه چې د په جنگ احد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم غاښونه شهیدان شوي. د هغې نه بعد حضرت اویس قرني چې کله خپله خوله کولاو کړله نو د هغې هغه غاښونه ټول مات شوي. لکه دونه پورې د هغې عشق او هغه مینه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کله هغې ته دغه خبر رسېدلی چې په جنګ احد کې د پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم غاښونه شهیدان شوي دي غاښونه مبارک، نو هغې خپل غاښونه مات کړي. دغه عشق هغه انتها د هغوی د پیغمبر سلام سره چې کوم عشق او کوم محبت هغه دونه حد ته رسېدلی. حضرت اویس قرني وایي چې زما علم کې دا نه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شوي دي، خو د هغې په وجه باندې چې کله دوی ته دغه علم او دغه خبر رسېدلی د هغې نه بعد دوی دغه خپل غاښونه هم مات کړي. د دغې سره چې کله دوی دا واورېدلو نو حضرت عمر فاروق او حضرت علي مرتضی په دوی باندې یره شان راغله. حضرت اویس قرني ژوند چې کوم دی دا زموږ دپاره یو زموږ دپاره یو ښه نمونه ده. که موږ وګورو د هغوی د عشق هغه انتها چې هغوی پیغمبر اسلام دلی هم نو، خو د هغوی هغه اطاعت او محبت هغه کم درجه چې وه هغه دومره پیک ته رسېدلې وه چې هغې پیغمبر اسلام خپل ذکر کوي د هغوی چې اصحاب کرامو ته فرمایي، خاص کر حضرت عمر فاروق ته چې کله هغه راشي او پهله ورته زما سلام وایي او بیا چې کوم دی ځان دپاره د هغې نه دعا هم وغواړئ. د دې نه دې سره سره اویس قرني د اسلام په تاریخ کې د هغې د مور په خدمت کې د هغې اطاعت او د هغې ښه سلوک د وجې نه هم ډېر زیات شهرت لري. د دغې کله چې سوال په دغه باندې وشو چې کله هغه مدینې ته راغلی د هغې زیارت پیغمبر اسلام قبر ته لاړلو، هغوی بیا هلته جنت البقیع ته او د پیغمبر اسلام په قبر باندې هغوی حاضري هم وکړله. دغه عاشق رسول قصه چې کوم ده دا د یمن سره تړلې قصه وه. اوږده قصه ده خو مونږ سره ټایم دونه نه نو ځکه زموږ سره د یمن پوره تاریخ هم پروت دی. دغه تاریخ بس تاسو سره شریکوم. دې نه علاوه د یمن د تاریخ سره تړلې یو بله اهمه واقعه کوم چې د قرآن کې هم د هغې ذکر شوی دی او دغه بار بار دغه ذکر به تاسو اورېدلی هم کوم چې د ملکه سبا بلقیس کومه بادشاه چې وه دغې بادشاه ده، نو دغه به هم تاسو سره شریک کوم. د یمن دغه تاریخ سره تړلې دغه بله واقعه د ملکه سبا بلقیس ده. بلقیس چې کوم ذکر په قرآن کې هم د هغې ذکر شوی دی. د دې نوم چې کوم ملکه سبا تاسو به دغه اورېدلي په تاریخ په پاڼو کې هم دی او بلقیس په نوم باندې دی چې کوم نوم دغه بلقیس ذکر دا بار بار به تاسو اورېدلی هم وي د مختلف علماء کرام نه. د تاریخ کله چې اسلامي بوکس تاسو سټډي کړي په هغې کې به هم د دغې ذکر تاسو اورېدلی. د حضرت سلیمان علیه السلام چې کله د هغوی دورې حکومت و نو دغه ټایم کې دوی ته یو کله چې دا خبر راغلو چې داسې یو حکومت هم د دوی په خلاف کوم خلافت چې دی په هغې کې موجود دی. د بلقیس ذکر دا په قرآن حکیم کې د حضرت د قرآن مجید چې کله تاسو لولئ نو د زلیخې په شان د دیو نوم هم په قرآن کې بغیر د نوم اخیستو نه راغلی دی. مطلب څنګه چې د زلیخې ذکر په قرآن کې شوی دی بغیر د نوم نه، دغه شان د ملکه سبا ذکر هم په قرآن کې راغلی خو بغیر د نوم نه د دیو دغه ذکر راغلی دی. مختصر دا ده چې کله ارشاد باری تعالی د دغې په قرآن کې چې کله دغه ذکر راځي د حضرت سلیمان علیه السلام دورې حکومت په هغې کې
هدهد کما په یو مرغۍ چې ده دغه مرغۍ لاړله دی یو ښار صبا کوم ښار چې دغه ته دا لاړله دی وکتل چې دغلته یو ځان نه بادشاهت دی یو ځان نه ملکیت دی او د هغې مشر چې کوم ده دا یو ښځه ده دی دغه خبر حضرت سلیمان علیه السلام ته راوړلو هدهد چې کله دغه خبر راوړلو سلیمان علیه السلام ته ویلو چې ستاسو په حکومت کې په ملکیت کوم چې ستاسو خلافت دی په دې کې یو بل بادشاهت هم چې د سبا کومه علاقه ده په هغې باندې یو بل حکومت هم هلته قایم دی چې د هغې کومه مشره چې ده کومه ملکه ده هغه یو ښځه ده د سبا قوم دغه علاقې دغه مختلف بیا په حدیثو کې هم د دغې ذکر شته په قرآن کې هم دغه ذکر شته حضرت سلیمان علیه السلام د چې کله دغې واقعې پته ولګېده نو دیو هدهد ته د دغې یو خط ورکړلو دغه هدهد کومه مرغۍ چې ده دغې ته یو خط ورکړلو چې دا خط ویسته او دغه کومه بلقیس بادشاه چې ده دغې ته دغه خط ورکړه نو هدهد کومه مرغۍ چې ده دا چې کله دغه دربار ته راغله د سبا چې کومه حکمرانه وه کومه بادشاه وه بلقیس د هغې دارالخلافې ته کله راورسېده د هغې تخت ته راغله هلته چې دغه خط دوی ته وغورځولو چې کله د بلقیس کومه ملکه چې وه دغه خط وکتلو نو دوی خپل دربار خلک راوغوښتلو د دربار خلک د دې چې کوم وزیرانو هغې راوغوښتلو دی چې کله راوغوښتلو دوی کې دغه وویلو چې د شام او د اردن په دغه ټایم کې د حضرت سلیمان اسلام حکمرانی چې کوم وه دا په شام او په دغه علاقو باندې وه چې د هغې بادشاه چې کوم دی حضرت سلیمان علیه السلام هغې دغه خط رالیږلی دی او هغه وایي چې تاسو اسلام قبول د هغوی خلافت قبول کړئ بیعت وکړئ یعنې اسلام قبول کړئ تاسو ایمان راوړئ تاسو ایمان راوړئ که تاسو ایمان نه راوړئ نو بیا جنگ دپاره تیاری وکړئ نو بلقیس به خپل کوم د هغې دغه چې کم چې د هغې وزیرانو نو هغې بلقیس بادشاه ته وویلو چې زمونږ خو ډېر زیات مضبوط پوج دی او زمونږ په دغه ټایم کې دا یو ځان ورته یو قسم سوپر پاور ښکارېده نو دوی دغه وویلو نو بلقیس بادشاه هغې ته وویل چې نه مونږ یو کار داسې به وکړو چې حضرت سلیمان علیه السلام ته مونږ مختلف څیزونه ولیږو په هغې کې د سرو خښتې وې په هغې کې غلامانو وینځې وې مختلف ډېر څیزونه کنیزې ورته ولېږلې ډېر څه څیزونه هغې ته ولېږل که چېرته هغوی دا قبول کړي نو مونږ ته پته د هغوی د کمزورۍ پته مونږ ته ولېږي نو چې کله هغوی خپل الچي ولېږلو هغې سره دغه غلامان او باقي چې کوم مختلف تحایف و دغه ټول حضرت سلیمان علیه السلام ته ولېږلو نو حضرت سلیمان علیه السلام په هغوی خو دغه هغه بادشاه و هغوی د الله پاک نه دغه دعا کړې وه چې الله پاک ماته داسې بادشاهي راکړي چې هغه دې اوسه پورې د دوی والد چې کوم حضرت داود علیه السلام و هغه هم بادشاه و د هغې نه بعد حضرت سلیمان علیه السلام هم د هغوی په ځای بادشاه خو حضرت سلیمان علیه السلام ته الله پاک داسې بادشاهي ورکړې دوی دعا کړې وه چې هغه دې په دنیا کې چاته نه ورکړي د دوی چې څومره په دنیا کې څه دغه ټول الله پاک د دې تابع کړي په هغې کې چې کوم جنات و هغه هم د هغې تابع وو دوی جنات ته حکم ورکړلو چې کوم لاره محل ته کومې لارې راغلې وې دغه لارې کې د سرو خښتې ولګوئ غیر چاپېره مختلف بلډینګونه تیار شولو ډېر زیات تیار دوی د ایون په محل کې چې کوم دی دوی یو محل هم تیار کړلو جناتو ته حضرت سلیمان علیه السلام په حکم باندې دغه محل هم تیار شلو دوی چې کله هلته ورسېدلو دوی دغه مختلف د هغوی هغه محلونه وکتلو هغې هغه لارې وکتلې نو دغه کوم الچي چې دوی لېږلی دا کوم نماینده چې د بلقیس بادشاه تللی دغه هم حیران شو دوی حضرت سلیمان علیه السلام ته دغه تحایف وړاندې کړلو حضرت سلیمان علیه السلام هغوی ته دغه تحایف واپس کړلو او دغې ورته وویل چې خپلې بادشاه ته ووایه چې ځان جنګ ته تیار کړي زمونږ کوم لشکر چې دی هغه به ډېر زر راځي دغه چې کله واپس راورسېده نو دوی د مطلب کله بلقیس بادشاه ته دوی دغه وویلو نو هغې ډایرکټ دغه تیاري وکړله چې هغه د حضرت سلیمان علیه السلام په دربار کې حاضري وکړي نو د وحي په ذریعه باندې حضرت سلیمان علیه السلام ته دغه وحي راغله چې بلقیس بادشاه ستاسو دربار ته راتګ غواړي او هغه دلته حاضري کوي نو کله چې دوی ته وحي وشوه دوی بیا جناتو ته د مختار قسم تیاریانو حکم وکړلو او پوره تیاریانې دغه دپاره وشوې ایون د هغې کوم تخت چې په د هغې تخت هم د یمن نه ویوړلی شو هلته کېښودلی شو کله چې دوی دغلته دننه داخل شو پوره واقعه را تفصیل سره خو نه ځو دغلته چې کله دوی داخل شو نو دوی دغه خپل تخت چې ول دغه باندې هم حیرانه شوه او دوی دغلته په حضرت سلیمان علیه السلام بیعت وکړلو دغه ایمان یې راوړلو دغه مسلمانه شو باقي د دې نه اخوا واقع چې کوم د مختلف کتابونو کې مختلف داسې خلک وایي چې بلقیس چې کوم د حضرت سلیمان علیه السلام سره هغې واده وکړلو دغه بس اسرائیلي اقوال دي
د هغې نه بعد چې کوم د حضرت سلیمان علیه السلام دغه واپس راولېږله او دغه کم ښار باندې چې دوی حکمراني وه دغه ښار دوباره دا حکمران جوړه کړې شوه. د یمن موجوده حالاتو ته که موږ راشو دغه د یمن تاریخ خو د یمن تاریخ ډیر اوږد تاریخ دی. دغه که موږ ډیټیل ته ځو نو زموږ سره دونه وخت نه چې هغه پوره تاریخ ستاسو سره بیا وخت په وخت باندې دغه شریک کوو به دغه پروګرام چې کوم د ریډیو وطن د لارې موږ راوړو په دې کې به انشاءالله ستاسو سره د مختلف ممالکو د اسلام سره تړلي مختلف واقعات هغه د ریډیو وطن د لارې تاسو ته رارسو. یمن دې وخت کې د خانه جنګۍ ښکار دی یو تباهه یمن چې کوم دی هغه به تاسو په ټي وي چینلز باندې ګورئ، تاسو به د هغې هغه ویډیوز کتلي په سوشل میډیا باندې چې دې وخت کې د سعودي عرب کوم کولیشن فورسز دي او یمن کې دننه کوم خانه جنګي کوم مختلف ګروپس چې دي د هغوی ترمنځ جګړه شروع ده. دې وخت کې کوم سنټرل حکومت چې دی هغه په یمن کې داسې خاص نشته. ځای په ځای باندې که دنیای عرب کې خاص کر موږ ګورو سعودي عرب کوم حوثي باغیز چې په یمن کې دې وخت کې دي دغه سعودي عرب ځان دپاره یو قسم خطره ګڼي او دغه ختمولو دپاره هغوی وخت په وخت باندې مختلف حملې هم کوي. د دې مختلف مقامات چې کوم دغلته موجودو هغه هم د دغې د وجې نه مکمل تباه شوي هم دي. د دې تنازع آغاز دا په 2011 کې دغه وشو کله چې په عرب سپرینګ په عرب دنیا کې احتجاجونه شروع شو. د هغې کوم حکمرانان چې دي د هغې خلاف د خلکو د طرف نه احتجاجونه شروع شو نو دغه سلسله یمن کې هم راغله او د یمن کوم صدر چې عبدالله صالح د هغې خلاف دغه سټرایک شروع شو او دغه برطرف کړی شو. د دې نه بعد دغه خانه جنګۍ سلسله تر د دې مهاله پورې په یمن کې وخت په وخت باندې شروع ده. یمن یو ډېر زیات غریب ملک دی د عرب دنیا که موږ وګورو د وخت کې د جنګونو د وجې نه علي عبدالله صالح د کوم وفادار پولیس چې دوی د مختلف علاقو کنټرول هم د حوثي باغیز نه دغه حاصل کړی. بیا وخت په وخت باندې دغه جګړه کله د یو برې کله د بل دغه مخې ته راځي. خو که دې وخت کې موږ وګورو نو یمن کې چې کوم حالات دي دغه خانه جنګي آغاز خاص کر د سعودي عرب کوم چې په 2015 کې د دغه اتحادي پوځیان په ځمکې په ذریعه او په سمندر په ذریعه باندې دغه یمن ښار عدن ته داخل شو دغلته راغلو او دوی د حوثي باغیانو د هغې په اتحادیانو باندې د یمن په مختلفو حصو کې دغه اټیکس شروع کړلو. بیا منصور هادي عارضي حکومت چې دی دا په دغه عدن ښار کې دا قایم کړلی شو. دې ته عوامي بنیادي سهولیات چې کوم دي دا د سعودي عرب د طرف نه دغه ورکولو یو سلسله هم شروع شوه. دغه دوران کې حوثي باغیز دا د سنا چې کوم د یمن دارالحکومت دی د هغې شمالي مغربي یمن د دوی ویستلی شو. دې سره سره د یمن دریم اهم ښار چې کوم دی تاز د هغې هم محاصره وکړی شو. سعودي عرب مسلسل مزایل او د ډرون حملو دغه یو کامیابي دوی ته ترلاسه شوه. ستمبر 2019 کې د سعودي عرب علاقې سالاقو باندې د یمن چې کوم حوثي باغیز دي هغوی فضایي حملې هم وکړلې کوم چې د هغوی د تیلو پیداوار کې خلل هم پیدا شو. د دوی چې کوم د کویو د تیلو پیداوار کې ځینو دغه ځینه دا د حوثي باغیز د حملو ښکار شولو او سعودي عرب ته د څه حده پورې نقصان هم ورسېدلو. د حوثي باغیز د حملو ذمہداري دغه قبول کړه او سعودي عرب د امریکې سره سره په ایران باندې دغه حملو الزامات ولګول. دې وخت کې د حوثي باغیز کوم سپورټ چې کوي دا ایران کوي او د یمن چې کوم حکومت دی د عبدالله صالح کوم حکومت چې دی یا د هغې سره منصور هادي دي د دوی پوره سپورټ چې کوم دی دا سعودي عرب حکومت امریکا او دغه اتحادیان کوي. دغلته القاعده او نور دهشتګرد تنظیم چې کوم دي هغوی هم پر سر پیکار دي وخت په وخت باندې دغلته مختلف اټیکس کوي. د دغې نه پر روزانه توګه باندې په سونو خلک چې کوم دی دغه زخمیان کیږي. په دې کې د مړینې شمېرې هم مختلف وخت په وخت باندې مخې ته راځي. بمي چاودنې پکې کیږي د فضایي حملو دغه خلک ښکار کیږي. جزیرې عرب کې د القاعده سره تعلق لرونکي مختلف عسکري پسند چې کوم دي AQAP دغه یو تحریک دی جماعت الدولة الاسلامیه دغه هم دغلته یو مقامي تنظیم
دی دا هم په یمن کې د وخت کې دی. د دې نه علاوه نور تنظیمونه چې کوم دغلته جوړ شوي دي په لوکل سطح باندې دغه د حکومت خلاف جنګیږي یا د حوثي باغز خلاف جنګیږي، دغه تنظیمونو یا لوکل خلک هم راپاسېدلي دي یا خانه جنګي یو قسم شکل اختیار کړی دی. دغه خلک هم د یو بل خلاف جنګېدل شروع شوي دي. په نومبر 2019 کې د سعودي عرب په ریاض کې یو میزایل حمله شوې وه. د کوم الزام چې دا په ایران باندې لګولی شوی، خو ایران دغه تورونه بیا رد کړي هم وو. ایران بار بار دغه الزاماتو تردید کوي کوم چې سعودي عرب او دغه اتحادیان په دوی لګوي چې دوی د یمن د باغیانو حمایت کوي. د 2019 کې د حوثي او د عبدالله صالح ترمنځ یو اتحاد هم چې کوم جوړ شوی هغه هم په دغه کې مات شو، او د هغې نه بعد دغه مختلف ځینو کنټرول چې کوم دی دا یو ځل بیا د حوثي باغیانو دا د دوی په کنټرول کې راغلی. د جولای 2019 کې یمن کې د خانه جنګي کې خاص کر متحده عرب امارات او سعودي عرب دوی دغه خانه جنګي د ختمولو دپاره دغلته خپل پوځیان چې کوم رالیږلي د هغې د لرې کولو یو اعلان هم باقاعده توګه کړی، خپل پوځ واپس د راغوښتلو اعلان هم کړی. په اګست کې سعودي عرب نواز کوم حکومتونه چې دغلته دي هغې د متحده عرب امارات د حمایت والا کم یو کونسل جوړ کړی شو دغلته STC په نوم باندې، او دغه ځان نه یو علاحدګي پسند تحریک دیو په جنگ منځ کې هم جګړې شروع شولې. دی وخت کې که موږ وګورو د 2020 بیا تر اوسه پورې 2021 کې که موږ وګورو دغه هم دغه سلسله تر دې مهاله دغه روانه ده. په دې کې د انساني قیمتي جانونو چې کوم دي دغه وخت په وخت باندې روان دي ضایع کېږي. مختصر به موږ دغه ووایو چې اقوام متحده مارچ 2020 کې کم ریپورټ چې مخې ته راغلی او په هغې کې کم از کم تقریبا 8,000 نه زیات خلکو دغه د هلاکت تصدیق شوی. دغه چې کوم فضایي حملې کېږي په دې کې د اتحادي پوځیانو د سعودي عرب چې کوم فضایي حملې کړي دي په دې کې زیاتره خلک چې کوم مړه دي دا په دغه کې مړه شوي دي. د یمن حالاتو باندې نظر لرونکي یو مانیټرینګ ګروپس هم په دغه باندې ویلي دي چې دغه شمیره دا د 8,000 نه ډېره زیاته ده. د امریکي یو ریسرچ سنټر هم دغه یو شمیره ظاهر کړې ده چې په دې کې د 12,000 نه زیات شهریان چې کوم دي دا په دې کې مړه شوي دي، او دې سره سره د 100,000 نه زیات خلک دې کې زخمیان او بېکوره شوي هم دي. په لکونو 23,000 نه زیات په وخت په وخت باندې کوم دا جګړې چې را روانې دي په دې کې په زرونو خلک بېروزګاره کېږي هم. بېروزګارۍ سره سره د هغوی د کورونه تباه شوي دي، د چا د هغوی کورونه تباه کېدو سره دا وخت په وخت باندې په یمن کې دنیا خلک خاص کر ماشومان چې کوم دي هغه د غذایي قلت د ښکار دي. یمن آلریډي یو غریب ملک و، بیا هغه د خانه جنګۍ ښکار هم دی، نو دغه زیات تعداد چې کوم دی د ماشومانو د مړینې دا وخت په وخت مخې ته راځي. په سوشل میډیا باندې کوم پکچرز چې تاسو ګورئ وخت په وخت باندې دغه وایرل کېږي هم چې ماشومان د غذایي قلت د وجې نه هغوی مري. د روژې په میاشت کې څه ویډیوز داسې هم مخې ته راغلي چې په هغې کې یمن خلک دا بغیر د افطارۍ او د پېشمني نه دغه روژې نیسي، هغوی ته د پېشمني د ټایم د خوراک څه نه میلاویږي چې هغوی په پېشمني وکړي، بیا د افطارۍ د وخت هغوی ته د افطارۍ د پاره چې کوم دی هغوی ته دونه څه نه میلاویږي چې هغوی په افطاري وکړي. نو ډېر سخت حالات اوس دې وخت کې یمن کې زیات خلک چې کوم دي دغه الریډي قبایل دي، زمیندار ټایپ خلک دي، او چې کله حالات خراب وي نو په هغې کې بیا هېڅ هم نه کېږي چې مطلب څه هم څوک نشي کولی، چې کله څه نشي کولی نو بیا دغه کم حالات چې دغه جوړېږي. موجوده که موږ لږ سوچ په خپل موجوده حالاتو پاکستان کې وکړو، د کرونا وایرس د وجې نه چې کوم لاک ډاونز لګېدلي دي، د خلکو روزګارونه خراب شوي دي، داسې خلک شته چې هغوی د یو ټایم روټۍ نه مومي، دا د لږ ټایم موږ باندې دغه راغلو. او د یمن باندې دغه سلسله تقریبا د 12 کالو نه را روانه ده، او 12 کاله مسلسل دغه خلک د دغه جنګونو ښکار دي، وخت په وخت باندې مختلف حالات سره هغوی مخامخ کېږي، د کم د وجې نه چې دغه خلک د یو ټایم روټۍ پسې هم یو قسم هغه ړانده کېږي. د دې خاص کر د یمن کم حوثي باغز چې زیات علاقې د هغوی په کنټرول کې دي، نو دغه خلکو ته د بهر نه امداد هم نه میلاویږي، ځکه چې دغه تنظیم هغوی دهشتګرد تنظیم ګڼي، بهر امریکا یا سعودي عرب شو یا باقي دنیا شو، هغوی دغه یو دهشتګرد تنظیمونه ګڼي، نو دغې وجې نه دغه خلکو ته د بهر دنیا نه امداد هم نه راځي، نو ډېر سختو حالاتو سره دغه خلک مخامخ دي. د یمن تاریخ ډېر اوږد تاریخ خو په لنډو ټکو کې دغه موږ ستاسو سره شریک کوو.
کوو وخت په وخت باندې ستاسو سره به دغه هسټري چې کوم د یمن د کوم تاریخ دی دغه شریک شو. را روان پروګرام کې به ستاسو دپاره یو بل ملک هغه هسټري هغه تاریخ تاسو له راوړو هغه به ستاسو سره شریک کوو. په دې کې زموږ د ریډیو وطن دغه هڅه دغه کوشش دی چې د اسلامي تاریخ نه خپل اوریدونکي وخت په وخت باندې خبر کو، ځکه چې زموږ زیات نن سبا دی چې موږ د کتاب نه ډېر لرې پاتې یو، موږ خپل تاریخ نه لرې پاتې یو. دغه تاریخ سټډي کول موږ له ډېر زیات ضروري، خاص کر که نور څه نه نو خپل اسلامي تاریخ چې کم زموږ تاریخ دی دغه خو کم از کم ضرور موږ سټډي کړو. را روان پروګرام کې به د یو نوي ملک د نوي تاریخ سره ستاسو وړاندې راځم او اوس یعنې د پروګرام اسلامي دنیا نه خپل کوربه عمران ناصر ته ورکړي اجازت. پلوي الله مسپارم، الله حافظ.